محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شپاړس سوه یو کم شپیتم نمبر حدیث دی 1659 نمبر 1659 نمبر حدیث دی وی وایو کنه ویر کوونکو ښځو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د براءت اعلان کړی دی د بیزارۍ د ویر کوونکو ښځو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د براءت اعلان کړی دی د بیزارۍ ګریوان او کپړې په ځان شلونکو ښځو باندې د هغوی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د براءت اعلان کړی دی چې د مصیبت په وخت کې په ځان جامې شلوي وعن ابي بردة رضی الله تعالی عنه قال ابو برده صحابي دی الله پاک دې راضي شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي قال هغې واقع بیانوي روایت کوي وجع ابو موسی رضی الله عنه د ابو برده والد صاحب دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دای په باره کې دوی فرمایي دا زوی ابو موسی اشعری رضی الله عنه مشهور جلیل القدر صحابي دی الله پاک دې راضي شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک د زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي وجع وی ډېر سخت بیمار شو داسې سخت بیمار شو فغشي علیه چې بېهوشي به پرې راتله د سختو دردونو د لاسه او د سخت بیمارۍ د لاسه به بېهوشه شو ورأسه فی حجر امرأة من اهله او د دوی د دې صحابي د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د بېهوشۍ حالت کې د سخت بیمارۍ حالت کې سر مبارک د خپلې بیبي په غېږ کې و په داسې وخت کې هم خپله بیبي زیات خدمت کوي نو د خپلې بیبي په غېږ کې و سر فاقبلت تصیح برنة چې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا د بېهوشۍ حالت وکړو دا خو پوره بس د مرګ حالت نو په چغو چغو په جړا شوه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه بیبي چې د خپل شوهر مبارک سر مبارک په غېږ کې دی او بېهوشۍ حالت کې دی دغه حالت کې خو ډېر قابل رحم حالت وي نو دا په چغو چغو په جړا شوه ابو موسی اشعری رضی الله عنه اوس د دې دا چغې اوري خو دومره طاقت یې نشي کېدی په لاس خو لرې خبره ده بېهوشه دی په زبان او په اشاره هم ورته نشي ویلی چې مه کوه داسې فلم یستطع ان یرد علیها شیئا د ابو موسی اشعری رضی الله عنه هیڅ وس نشو کېدی چې دا منې کي د بېهوشۍ د وجې نه نور په دومره پوهېدو چې په ما باندې لګیا دی ویل کېږي فلما افاق چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته د بېهوشۍ نه افاقه وشوه لږ ښه شو طبیعت یې سنبال شو په ځان پوه شو هوش کې رالو قاله نو بیبي ته وایي دا ټکې به مونږ او تاسو خپلو بیبیانو ته وایو ښه انا بریء ممن برئ منه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم زه بیزاري ښکاره کوم د بیزارۍ او د ځانلوالي اظهار کوم د هغه چا نه چې د چا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیزارۍ اظهار او اعلان فرمایلی دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مړي باندې د مصیبت په وخت کې چغو وهونکو نه بیزاري اعلان کړی دی زم د هغه شاګرد ما صحابي ما زم د نبی علیہ السلام په نقش قدم زم او زم تېنه د بیزارۍ اعلان کوم نن چې لاړ شو ما مخکې هم تاسو ته ویلو کورونو کې به ووایو زمونږ دا زنانه خدای دې مړی نه کوي خو دا خو ژوند سره تړلي خبرې مرګ له پیدا وي که نه به مړه خرڅ کړی هم دی مرګ شته دی دار چې خپله برخه مرګ سره پروت دی ګورې او زمونږ زنانه ویر کوي که نه کوي ځان سره وساته خبره زمونږ زنانه ویر کوي که نه کوي مړه نه به کوي چې چغې سورې وایو چې نیغ لاړ شو د دې ځای نه دا فرض دی چې ورته به وایو چې ګورې مونږ هم دې کاته کې نه یو که زه مړ شم او په ما هم ویر کولو که نه منې کولی خو یې نه شو که نه منې به مونږ نه منې کېږو نو هغوی به څه مني شي وینا چې مونږ وکړه غاړه هم خلاصه ده پیغمبر علیه السلام د داسې ښځو نه د بیزارۍ اعلان کړی دی چې څوک په مړي باندې چغې وایي او جاړي او بیا ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بریء نبی علیه الصلاۃ والسلام بیزاره دی زمونږ او ستاسو خو دغه یو بهترینه اسره ده پیغمبر علیه السلام څنګه مسره ده مونږ په دې خپل مونځ باندې دا تکیه او اعتماد کولی شو چې په دې به مونږ خدای وبخي خپله روژه نیمګړي نیمه خوا دي که نه پوره دي کمپلیټ دي
څوک وایي چې پوره دي اوس یې تیاورو متېری بیا راته چې په یو سورت فاتحه کې 50 غلطۍ راونه وتې بیا دې راشي زما نوم دې بدل کړي نیمګړي نیمه خوا دي که نه دي روژه زکات حج عمره طواف سعی دا ټول نیمګړي نیمه خوا دي د قیامت د ورځې زمونږ د نبی علیه صلات وسلام د شفاعت تمه ده د محشر په میدان کې به نبی علیه صلات وسلام ولاړي تشریف فرما به چې نظر پې واچي د الله رسوله دا مې امتي دی ویې بخه حضرت چې ته سفارش کې هلکه د لار ورکوي بې حسابه زه جنت حساب در سره نه کوم پیغمبر علیه السلام ستا سفارش وکړو د یو د بل بلا ډېر به د نبی علیه السلام په شفاعت بې حسابه جنت ته لاړ شي دغه تمام ده او هغه خو څه کېږي دلته د بېزاره اعلان کوي ګوره چې په هغه ورځ مې مخې له را نه شي څوک الصالقه فالقه ښځه دې زما مخې له را نه شي د محشر په میدان تېنه بېزاره یم نه پیغمبر یم او نه مې امتیه ده والحالقه او حالقه ښځه ادې مخې له نه را دي چې په دې تمه کېږي دې نه چې سفارش به کوم بېزاره یم تېنه بېزاره والشاقه او شاقه ښځې نه بېزاره یم تمه دې نه کوي زما د شفاعت نه پیغمبر یم نه مې امتیه ده صالقه او حالقه او شاقه درې ښځې نبي علیه السلام بیان کړي دا چاته وایي الصالقه التي ترفع صوتها بالنياحه والند صالقه هغه ښځې ته وایي چې د مصیبت په وخت کې په جړا کې आवाज اوچتوي او په جړا کې مدي وایي جړا کې څه وایي مدي وایي مدونه راکاږي اول حالقه حالقه ښځه څوک ده چې نبي علیه السلام ته بېزاره دی التي تحلق رأسها عند المصیبه چې مصیبت پې راشي نو خپل ویښته شوکوي او وشاقه شاقه څوک ده چې نبي علیه السلام ته بېزاره دی دا هغه ښځه ده التي تشق ثوبها چې مصیبت پې راشي نو په ځان جامې شلوي او دا درې واړه مونږ کره شته که نشته متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت کړی دی د حدیث په شرحه کې دا خبره علماء کرام کوي چې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه بیبي وه صفیه رضی الله عنها نوم یې زمانه جاهلیت کې به داسې قسم الفاظ د ښځو د خولې نه وته چغې به والي په مړي باندې او زمانه جاهلیت دی که د علم دور دی د رڼا دور دی د اسلام دور دی مسلمانان به دې نه منع کېږي او د داسې قسمه الفاظو ویونکو نه نبي علیه صلات وسلام د براعت او د بېزارۍ اعلان کړی دی چې څوک دا مني چې زما مرګ شته او دا خبره مني چې زمونږ دا ښځې د قابو د کنټرول او د صبر والا نه دي نو په ده باندې فرض دي چې د خپل کور خلکو ته به وایي چې که زه مړ شوم په ما به ویر نه کول او دا نبي علیه السلام چې وفرمایي چې زه ترې بېزاره یم د براعت اعلان کوم نو دا د شدید غصې او د سخت حرمت بیان دی چې دا کار ډېر سخت حرام دی په حرامو کې سخت حرام کار دی او نبي علیه صلات وسلام پرې ډېر سخت غصه شوی دی الله پاک دې مونږ ته د حضرات صحابه کرامو اتباع را نصیب کړي تاسو وکتل چې د ابو موسی اشعري رضی الله عنه د نبي علیه صلات وسلام د سنتو سره څومره محبت دی طریقو سره بېهوشه دی هغې ته پام دی خو چې هوش کې رالو نو څه وکړو د براعت اعلان یې وکړو ګورئ زه تاسو نه یم بېزاره یم ځکه نبي علیه السلام د داسې زنانو نه بېزاره دی الله پې د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي او خصوصا زمونږ دا زنانه دی الله پاک په نیکه لاره کړي واده کې هم دي د څادر نخ پې وباسي او په غم کې مباسي او عجیب کار دا دی چې موږ او تاسو په دواړو کې منو یا به د هغې د ذاته یو هسې به سر خوځو را خوځو چې نه دا خو او یا تېنه مجبوره یو یا څه بله خبره ده په واده کې هم د هغې په خوښه پیسې لګو او په غم کې هم د هغې په نقش قدم روان یو دا ښه خبر نه زنانه هم دین ماحول طرف ته متوجه کوي چې یو زنانه ټیک شوه ټول کور به ورسره ټیک شي انشاءالله العزیز اوس هم په زنانو کې داسې شته دی چې هغې د دین نه ځان خبر کړی دی او په دین چلیږي ښه جي د مانځه سبق و کوم ټکی هم پرون ویلی لم یلد ولم یولد ټکی هم ویلی څه معنی وه زور کوي زه بیا ځان سره داسې کار کوم ریوډۍ ساتم چې څوک صحیح کوي هغه له به ریوډۍ ورکوم انعام به ورکوم یا 10 روپو کاپۍ جیب کې ساتم یو لوټ به ورکوم چې څوک صحیح کوي ښه ریوډۍ هم صحیح دي لم یلد نه ترې څوک پیدا دي څنګه بس چې دا یو زده شو بل خود به خود زده کېږي ورته لم یلد څه معنی نه ترې څوک پیدا دي نو اوس ولم یولد څه معنی به نه چا نه پیدا دي خبره صحیح کېږي که نه ورځ او شپه ده لم یلد نه ترې څوک پیدا دي ولم یولد او نه چا نه پیدا دي زمونږ زړه پښتو چې وه هغه مونږ نه اوس هېره شوې ده که نه زړه پښتو داسې ده لم یلد نه څوک زېږولي دي ولم یولد
او نه د چا نه زیږولې شوی دی. دا اوس ګرامیټیکلی صحیح ترجمه ده پښتو کې، خو دا دې ځوانانو له چېرته ورځي چې زیږول څه ته وایي. نو دا معنا مونږ کوو چې نه ترې څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی. نه ترې څوک پیدا دي نو دې کې د څه نفي وشوه؟ اولاد، چې اولاد نشته دی. ولم یولد او نه د چا نه پیدا دی، دې کې د څه نفي وشوه؟ د والدینو، د نه والدینو والا دی او نه اولاد والا دی. بل نوی ټکی به ووایم خیر دی. ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن او نشته دی له د الله دپاره کفوا همسر، څه شی؟ همسر، سیال، برابر، مثل، چې کوم ټکی ستاسو یاد شو بس دی. کفو څه ته وایي؟ همسر ته. همسر دا الله پاک سیال نشته دی. احد هیڅوک، ولم یکن له کفوا احد او نشته دی د الله دپاره سیال، همسر، هیڅوک. هیڅوک د الله سره هم په الله او برابر نشته. الله پاک وراء الورا ذات دی. وصلی الله تعالی علی محمد. دا یو ملګری دی، دعا ورته وکړئ. کراچۍ کې څه کاروبار و، په کاروبار ګدام باندې اور لګېدلی او ډېر زیات کروڑونو نقصان شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله پاک یې د دغه تاوان ازاله وکړي او الله پاک یې د دې عمل بدل ورته دین دنیا کې الله پاک ورکړي. صلی الله علیه